چې مخکې د عمران خان په دور کې به خلک راوتلي اوس هم قرنګې ګراني ده خو څوک نه روزي او هر یو حکومت راځي او یو د بل نه زیات ظالم دی الله پاک دې په مونږه او په ټول پاکستان باندې خصوصي رحم وکړي. هغه ټیم کې د پی ټی آی چې کوم حکومت هغه بغض پی ټی آی و که بغض عمران څه وجه وه چې هغه وخت کې یو واویلا جوړه کړې وه او اوس د سیاسي خلکو د اړخ چې کم دی عذابونه په مونږ رالل په غریبانانو باندې. دا د پاکستان زه مصالحستان د پاکستان نه دی خدای خبر چې دغه غوړي چینی چې هر څه دومره ګران شو چې غریب یې اوس د اغستو طاقت نه لري. په دې چوک کې ناستې سالنواله ماښام پورې هغوی ته دیاړي میلاو نه شي او د پاسه پیدا دومره زیاته ګراني مطلب چې کوم دا ظلم شروع دی دا بربریت شروع دی الله پاک دې معافي وکړي. 2.5% اسې بیسه په یو څیز باندې ټیکس ولګېده. کتونکو دا وخت موجود یم په شب قدر بازار کې. تاسو ته معلومه ده چې 2018 نه دی خواته د مهنګۍ او سیلاب راغی وخت په وخت باندې به اوړه غوړي چینی خصوصا دغه د کور د ضرورت څیزونه ګرانېدل. دغه وخت کې د پی ټی آی ګورنمنټ د دغه ګورنمنټ په ضد باندې به د دغه ګرانۍ په ضد باندې هغه که عام ولسو هغه که سرکاري ملازمینو هغه که د پی ټی آی نه علاوه د سیاسي جماعتونو ورکرو او که هغه میډیا وه یو واویلای جوړه کړې وه د دغه ګرانۍ په ضد باندې د دغه حکومت په ضد باندې. خو ول نن که موږ وګورو اوس چې د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ حکومت راغی نو په دغه کې دومره بلها ټیکسونه ولګېدل چې هغه وړم واپس د 2000 نه واوښتل. دغه غوړي چینی چې هر څه دومره ګران شو چې غریب یې اوس د اغستو طاقت نه لري. د پی ټی آی چې کله ګورنمنټ هلته خو ټولو واویلا جوړه کړې وه هلته هغه ټیم کې هم ګراني وه ولې نن هم ګراني ده. خو دغه سرکاري ملازمین دغه عوام دغه میډیا خاموشه ده او په خوله باندې د خاموشۍ مخر وهلی شوی دی. آیا څه وجه ده هغه ټیم کې د پی ټی آی چې کوم حکومت هغه بغض پی ټی آی و که بغض عمران څه وجه وه چې هغه وخت کې یو واویلا جوړه کړې وه او اوس یې په خوله باندې د خاموشۍ مخر لګولی دی. په دغه اړه به د شب قدر بازار کې د خلکو سره خبرې کوو. پښتو به راځئ موږ سره. کله چې د 2018 نه دی خواته د پی ټی آی ګورنمنټ هغې کې هم کافي ګراني وه وخت په وخت به هر یو څیز ګرانېدو او تاسو ته دې یاده وي چې په هغه وخت کې که هغه میډیا وه که هغه عام ولس که هغه سرکاري ملازمینو او که هغه سیاسي ورکرو د پی ټی آی نه علاوه ټول به د ګرانۍ په ضد باندې راوتي واویلا یې جوړه کړې وه او اوس هم هغه ګراني ده. د مسلم لیگ حکومت دی او د پیپل پارټي بلکې د هغې نه زیاته ده خو مخکې واویلا جوړه کړې وه اوس خاموشه دي. څه وجه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو کومه خبره وکړله واقعي چې نن سبا ډېر زیاتره ګراني ده او د خلکو چې کم د خرید و فروخت هغه کم وس ختم شوی دی. ډېر غریبانان خلک مطلب چې دلته راشي چې خپله یې نه په دې چوک کې ناستې سالنواله ماښام پورې هغوی ته دیاړي میلاو نه شي او د پاسه پیدا دومره زیاته ګراني مطلب دی چې دا ډېر د افسوس خبره ده. پکار دا ده چې دا حکومتونه چې دوی چې مطلب که موږ ارزاني راولو اوس هغه طرف ته توجه نشته. توجه صرف د خپلو کې د جنګ ده. سیاسي پارټۍ چې کوم دی یو بل سره یو بل خپې رانیسي او د عوامو ورسره بالکل اړ فکر نشته. که هغه هر یو حکومت دی اوس موجوده که هغه پی ډي ایم دی او که هغه مخکې طی کړو هغوی چې څه ناسه کول هغه خو وشو خو لکه اوس مزید پکار دا چې د عوامو طرف ته توجه ورکړي او د دې د ګرانۍ طرف ته توجه ورکړي د عوامو د بېروزګاري ډېره زیاته د هغې طرف ته توجه ورکړي او د خپلې جنګ جګړې پرېږدي خپلو کې اتفاق وکړي او د ملک په یو صحیح سمت باندې روان کړي چې د عوام د خوشحالۍ او د سکون ساس واخلي. 2018 نه دی خوا تقریبا د 2023 او 2022 پورې چې څومره دا 4 یا 15 کاله تیر شوي دي د آمدن نه موږ مکمل لاس وینځلی و د هغې وجه د ګرانۍ وه. صرف ګراني د هغې وجه وه یو څیز به چې کوم دی نو په 1800 روپیه موږ راوړو هغه به 3 ورځې بعد په 2800 روپیه باندې و یا په 2600 روپیه باندې و. 1800 باندې موږ قرضداري له ورکړه قرض به یې وړو هغې ریکوري به موږ ته په 1800 کې وشوه موږ به څیز په 2700 په 2800 باندې اخیستی وو. موږ په هر یو کال کې تاوانونه کړي دي او اوس چې کوم دا ظلم شروع دی دا بربریت شروع دی الله پاک دې معافي وکړي. 2.5% اسې بیسه په یو څیز باندې ټیکس ولګېده. څوک وایي ځان فایلر کا څوک وایي نن فایلر ښیي په دې خو موږ نه پوهېږو پته نه لګي چې سی حساب شوی دی. بل په سوداګانو باندې دومره سر پرېوتی دی چې چا به 5 کیلو غوړي وړل هغه 1 کیلو ته راغی چې
چا به یو ټیم د غوړو هغه 5 کیلو ډبی ته راغی چا به چې کوم دی دړې وری جوړلې 2 کیلو ته راغی مخکې به 1.5 روپیا کیلو اوریجو کې زموږ 1.5 روپیا ګټه وه اوس په 300 او په 300 او په 280 روپیا کیلو اوریجو کې زموږ 15 او 20 روپیا ګټه ده دلته کې زموږ چې کوم اماونټ دی هغه زیات بند شو او ګټه چې کوم دی نو موږ ته کمه ترلاسه شوه نو هر طرف ته چې کوم دی نو غریب رسوا دی او خراب دی او ذلیله دی او هر یو حکومت راځي او یو د بل نه زیات ظالم دی الله پاک دې په مونږه او په ټول پاکستان باندې خصوصي رحم وکړي زه چې کوم دی نو تعلیم په خپلو پیسو کوم کاروبار په خپلو پیسو کوم ماشوم په خپلو پیسو ډاکټر لبوزم هر یو څیز زما په خپل ځان دی د بجلی بل په خپله ورکوم له دوی مانه ټیکس د څه خبرې لي ما ته یو سهولت نشي راکولی او مانه ټیکس اخلي ولې ټیکس اخلي هر یو کس په دې باندې ښه پوهېدی خو یو کس په دې وجه نه راپاسي په دې وجه باندې اواز نه کوي چې ملګرتیا نشته دی مرسته نشته دی شاته نه زور نشته دی عوام نه روچتېږي که دا عوام روچت شو او دوی په یو ځل راووتل او دوی د دې ظالم حکومت مخنیوي وکړه انشاءالله زه دا وایم چې یاره دا هر یو څیز به الله پاک کنټرول کړي او دا هر یو څیز به چې کوم دی نو خپل ځای ته راشي زه یم چې دا خلک ودري ځکه ودري چې حکومت زه هغه خو د عمران حکومت هر چا به وي چې یاره پی ټي آی حکومت دی او ګراني ده او اوس دا کم چې دی د شهباز شریف حکومت دی نو دا خو د هغې نه یو په دوه شوه دا کم شي چې دا رنګونه تا ته ښکاري دا کم به چې په 10 راتله نو نن په 13 او په 40 راځي نن د چې په کم ریټ واغسته نو سبا بیا په هغې نشي اخیستی هر یو شی چې کم دی خو رنګ دی سیمټ دی یا بل څه شی شو نو هر یو شی چې کم دی د اسمان سره خبرې کوي نو کم کار چې نن کولی شي نو هغه به سبا ته نشي پرېښود ځکه چې سبا بیا په دې اخیستی نشي او نو زه وایم چېرې هر چا له پکار دی چې روزي د ګرانۍ خلاف روزي نو لکه وړه ګوره ښکته را روانو एकदम دا دی واپس روان شو لاړل دا به 300 روپو له بیا رسي داسې واپس هر یو شي چې ته کوم د ضرورت سامان دی هغه ګراني ګرځانېږي نو روان دي واپس روان دي نو زه خو دغه ریاله مده عوامو ته چې دوی نه له شک ودي دا ولې اخر مطلب پی ټي آی دغه دور کې مطلب 15 روپۍ شی وګران شو خلکو په جلسې جلوسونه رسېدله او احتجاجونه بیا کول اوس روزانه اوس ګوره پرون بل پرون 6 روپۍ یونټ بجلی ګرانه شو ده نه پرون بیا 3 روپۍ ګرانه هلکه دا ولې آخر دا پاکستان کې څه مسلې مطلب خزانه ته شه دا روزانه د عوام دغه تنخواګانې د افسرانو تنخواګانې د وزیرانو تنخواګانې ښه روزانه زیاتېږي او په عوام باندې دا بوج ولې کم نه راښه نو مطلب دا چې پاکستان زه مصالحستان د پاکستان نه دی خدای خبر چې دا دوی را پیسې د کومه راښه کېږي نن دا د بین الاقوامي فنډ بینک ویلي چې موږ د بجلی دغه په دې باندې نظرثاني موږ نه کوو نو هغه زموږ پیسې بهر ملکونو کې کېږي زموږ د پاکستان حکومت د عوامو جوړ کړی دا څه لپاره دی چې دوی پیسې په امریکا کې او مطلب برطانیه کې کېږي نو دا ملک خو مطلب بیا هماغه غلام ملک پاتې لیکن خو مطلب اړو څه دغه نشته ازادي حکومت نه څه مطالبه کوي حکومت دا مطالبه کوي چې یو ګوره ګرانیم ده اوړه روزه تقریبا 300 روپۍ په توړه کې ګران شو بجلی روزانه ګرانېږي پېټرول روزانه ګرانېږي موږ د حکومت ته دا مطالبه کوو چې د خدای مسلمانانو عوام دې کارونه روزګارونه نشته دي او تاسو د هغې باید ګرانیم راولئ نو آخر د عوام به کم خوا دي د سیاسي خلکو د اړخې چې کم دی عذابونه په موږ رالل په غریبانانو باندې اوړه چې کم دی एकदम د 1200 نه 3000 ته ورسېدل غوړي چې کم دی د 600 نه چې کم دی په 1500 شو اورېده نو وروره داسې خبره ده چې دا سیاسي خلک د دې ملک ختمول غواړي او داسې یو نظام جوړول غواړي لکه زموږ د دې نورو ملکونو نو انشاءالله چې هر یو شی به ټیک ټاک شي بل چې کم دی دا د سوداګانې دي موږ راوړي دي په خدای یقین وکړه د روپۍ شي موږ په اتانې خرڅو دومره چا سره بېوس او بېدسته خلک دي چې چا دا وس نه راځي چې یاره زه چې کم دی دا شی والمه بله خبره دا ضروره چې څوک به اواز څنګه وکړي اوازونه به څوک څنګه وکړي هر سړی چې کم دی مزدور کاره دی کور ته چې راشي کور کې ورته واړه په بجلی دغه بحران دی بجلی نشته ګرمي ده بل چې کم دی د غریبۍ پنډ ورپسري هر سړي ته ځوانه واړه ورپسري والله که زه داسې روزمه چې یاره دا زما چې کم دی په دې بدن باندې اور بلیږي او سل ځل دې بلیږي ما څه د خپلو بچو د خپل احساس غم دی د خپل عزت را سره غم دی والله بس اوس خلک نه روزي مخکې ستا خبره صحیح چې مخکې د عمران خان په دور کې به خلک راووتل اوس هماغه رنګې ګراني ده خو څوک نه روزي به د اواز کولي څوک نشته یاره د اواز څوک نشي اوچتولی څوک اواز اوچتي او ګراني ډېره راغلې کله ګراني ډېره زیاته راغې نه پدمره خو بس غږ نشي کولی سړی لکه مخکې مثال خبره تاسو کو د 100 لوډ نو په 100 روپۍ اساس وخت دکاندار خبره نه کوي د 100 لوډ پاکستان کې دونه خپل لري کړه 500 روپۍ لوډ سره جیب
ګرانی ده چې زه ته وایم زه سهار چې روزم کنه او ماسوتانه پورې ځان من کوم نو بیا هم زما د وس مطابق چې کومه ضرورتمند دی ضرورت څه دی بیا هم نه برابرېږي بیخي نه برابرېږي دلته منډې تړلې شي د خلکو خبرې شي د موږ بل دا کار دی چې دی چې لږ په پیسه برابر یا لږ عزتدار یې که نه نو به دې ته خلک ډېر سپک نظر کوي زموږ دې روزګار ته په دې پاکستان کې ډېر وړې ډېر په سپک نظر کتل کېږي حکومت نه څه غوښتنه کوي دا وړه غوړي چې ګران حکومت نه دا غوښتنه کوي چې بس نور قسم څه نه کوي مال خاصه مورانه غاړي لري خو چې دا اوړه دا چینی دا غوړي کم چې ضرورت سودا چې دا لګ ارزان شي او خاص کر زمون دي خلکو سره کې شان دي وړو ولا شان نور هم دیاړي مار دي چې دوی ته کم از کم دغه انصاف ملایوي کې لکه په طریقو ته سودا ملایوي لګ ارزان شي کنه سمایدار سره خو بدن نار څوک موته بس